حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا غواړي چې الله زما په عمر کې او زما په رزق کې برکت واچي، هر سړی دا وایي چې الله دې زما عمر کې برکت واچي او زما دې الله په رزق کې برکت واچي. برکت څه ته وایي؟ لږ شي باندې ډېر کار وشي. د یو سړي لږه زندګي بلا کار پکې وکړي، د بل سړي ډېره زندګي هېڅ کار پکې ونه کړي. لږ خوراک چې په هغې لږ خوراک کې دی وخوري، مېلمانه وخوري او ګاونډیان وخوري، دا لږ خوراک کې الله برکت وایي. سړي که بلا خوراکي ډېر خوراکي نه په خپله وخوري نه یې خورندل ورکړي، یا یې خوړ ته ودار کړي یا کچر ته ودار کړي، دا هغه بې برکتي ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې څوک دا خوښوي چې زما د الله په عمر کې او زما په رزق کې الله برکت واچوي، وظیفه یې څه ده وې؟ فلیصل رحمه، دی د خپل ولي پالي، دی د خپل ولي پالي. سل من قطعک واعف عن من ظلمک واعط من حرمک. ګوره درې ټکي دي. که دا موږ خپل کړه، نه جګړه شته، نه جنګ شته، نه حسد شته، نه بغض شته، نه چې کوم دی جنګونه جګړې خانه جنګي شته. سل من قطعک، هغه چا سره خپل ولي پاله چې تا نه یې کټ کوي، چې تا کره نه راځي ته ورکه رضا، تا ته سلام نه کوي ته ورته کوه. په دې موږ عمل کوو؟ والله که اول پې زه نه کوم بیا پې ته نه کوي. ښه دی به لکه ما ته سلام نه کوي، زه به ورته کوم، دی به ما کره نه راځي، زه به ورکه ځم. حضور پاک فرمایي تا نه خپل ولي کټ کوي، ته یې ورسره یو ځای کې دا. او واعف عن من ظلمک، څوک تا سره ظلم وکړي هغه ته عفه کوه. چې تا سره څوک ظلم زیاتې وکړي بس ما د الله دپاره معاف کړه. بس عایشه رضی الله فرمایي ما وی حضور پاک که ما ته پته ولګېده چې نن د لیلة القدر شپه ده، نو زه پکې کومه دعا وامه؟ نبی علیه السلام ته وفرمایي عایشې داسې وایه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے الله ته عفو لره خوښې او ما ته عفو وکړي. نو عفو کول الله ته ډېر محبوب دي. تا سره څوک ظلم وکړي او ستا د بدل وس رسیږي او ته د بدل وانخلې، حضور پاک فرمایي دله به الله عزت سیوا کوي. واعط من حرمک، ورکړه کوه هغه چاته چې څوک تا نه منع کوي. تاله یو شی څوک نه درکوي ته وله ورکوه. تاله چې کوم نبي الفرض یو شی ته وغواړي تا نه منع وکړي ته وله ورکوه. په دې به ستا معاشره ښکلې شي، بنیتي به ختم شي، جنگ جګړې به ختم شي، مینه محبت به شروع شي. ځکه حضور پاک فرمایي نشئ مؤمنان کېدی قطعا تر څو چې تاسو مؤمنان شئ، او مؤمنان کېدی نشئ تر هغه چې تاسو یو بل سره محبت نه کړئ. مینه محبت او یو بل سره چې کوم دی اخلاص او یو بل سره سلام کول، په دې سلام سره یو بل سره مینه پیدا کیږي. د دې وجې نه موږ هر یو سړی تنګ دی نن چې جي کور کې برکت نشته، جی مال کې برکت نشته دی. زه ته قسم خورم دا سوی میاشت که نه چې 100 کسان راځي د راځي که نه 10 کم 100 دا شکایت کوي وایي جي کاروبار مې بند دی. چا را باندې څه کړي دي؟ چا بندیش کړی دی؟ تا په خپله بندیش کړی دی. ته مونځ کې مونځ پابندۍ سره کې 5 وخته مونځ کې تکبیر الله سره دا الله ذکر کو فذکرونی اذکرکم. لومبي آیات ته چې ما کوي هغې ته سوچ کوئ. الله وایي ما یادوئ زه به تاسو یادوم. نو په ذکر کې لومبی ذکر څه شی دی؟ اعلی ذکر دا مونځ 5 وخته په خپل وخت باندې کول. واقم الصلاة لذکري، قایمه مونځ د پاره د ذکر زما د یاداشت ما چې ته یاد یم. په مونځ کې چې کوم دی بنده ته الله ډېر زیات یاد وي. خو زمونږ مونځ څه مونځ دی؟ نیت پا تړلی یو بازار کې به ګرځو
نیت پا تړلی او سټ په ګرو ګړای ته به ګورو. یو صحابي بل صحابي ته وی حضور پاک فرمایي چې په آخره زمانه کې به علم اوچت شي، الله به علما اوچت کی. هغه ته عزت یو بل ناشتا خبره وکړه، وی هغه څه؟ وی یو لوی جامع مسجد به بالفرد جمعې ورځ به او بلا خلق به پکې راجمع شي مونځ دپاره، یو کس به پکې خشوع او حضور والا نه وي، یو کس به دا نه وي چې زه الله ته ولاړم او زه د الله سره خبرې کوم. مونځ څه شی دی؟ الصلاة معراج المؤمنین. دا مونځ د مؤمنانو لپاره معراج د الله سره ملاقات دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به کله ستړی شو او تکاوټ په پې راغی نو بلال آرام راکړه، اذان وکړه چې مونځ وکړو چې دمه شو. په مونځ سړی دمه کېږي، د الله سره ملاقات کېږي، انوارات راورېږي، خو چې مونځ خو مونځ وي که نه. الله تعالی دې زمونږ مونځونه سم کړي. یقین وکړه دې ملګرو ته ځواب دی طالبانو ته، حدیث مبارک مفهوم دی چې یو بنده خشوع حضور سره منځو کې صحیح منځو کې نو حدیث پاک کې راځي الله تعالی 10 درجې ثواب ولیکي، او چې لږ کمې 9 درجې، داسې 8 درجې، داسې رو چې سوره خشوع حضور کې کمې. او چې کله خشوع حضور سره منځو کړی شي حضور پاک فرمایي دا مونځ د ښایسته کپړې په شکل یو ښایسته کپړه راړی شي او د یو ښایسته شکل ولا ورکړی شي دې مونځ له او په هغې کې اونغښتی شي او فرشتې بر اسمان ته وړي، د یو اسمان نه بل اسمان ته علیین ته رسوي. کوم ځای کې دا کوم ځای دلیل دی؟ الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الله تر انسان چې کوم دی پاکې کلمې او نیک اعمال برخیږي. نو دغه په اعمالو کې ډېر لوی عمل څه شی دی؟ الله ته د قربت ذریعه هغه څه دی مونځ کول په وخت باندې. دغه مونځ بره وخېجولی شي او دا مونځ د انسان دپاره دعاګانې کوي. نو مونږ وایو پلانکې بزرګ ډېر ښایسته دی، ډېر مزېداره، ډېر هغه څه سیوا کار نه کوي، خو هغه دا مونځ په خشوع حضور سره کوي. نو د الله عظیم عبادت هغه ته دعاګانې کوي. چې کوم انسان ته دعاګانې کېږي تاسو خپله پوهېږئ چې هغه سره الله تعالی څه معامله کوي. نو دغه بزرګ بیا په دې باندې بزرګ شي چې دی د الله عبادت په خشوع حضور سره کوي، هغه عبادت روزانه 5 وخته دعاګانې کوي، د غار څه سم سمي. او چې کوم سړی زر مونځ کوي بې د توجه به کوي نه خشوع حضور کوي، بس خو زر بس د چرګه ټونګي دی وی لګي. نو دکه مونځ حدیث مبارک کې راځي د څښا چرړې په شکل باندې فرشتې راوالي د پرې مخ باندې راپرېږدي او دا مونځ دا ورته خیرې کوي، خدای تباه هلاک کا زه خو د الله عظیم عبادت ومه دا تا ما سره څه وکړل، تا خو ما لاس خپې مات کړه. نو وایي کاروبار مې سمې نه خوري، کور کې جیجه ګاړې دي، بس مخه مې بنده را چا باندې څه کړي دي، کوړې چا کړي دي، کوړې تا ځان باندې په خپله کړي دي. ته قبلې ته مخکې تا د الله عظیم عبادت په شرمونو وشرمو، هغه تا ته 5 وخته خیرې کوي، ته په تعویذونو او ته په وظیفو باندې ځای نه راځي. الله تعالی دې منګه ذکر نصیب کړي. لوی ذکر څه شی دی؟ مونځ په وخت باندې کول. الله تعالی دې منګه او تاسو له د صحیح مونځونو کولو توفیق راکړي. الله تعالی فرمایي اوس فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ په عبادت سره، زه به تاسو یادوم په نعمتونو سره. الله تعالی دې موږ له صحیح مونځونو کولو توفیق راکړي. اوس وخت چې کوم دی لږ شوی دی، جمعې دی، جمعې شروع شي تقریبا، نو د وخت ځان را رسوئ، د وخته به انشاءالله ودرېږو. الله تعالی دې موږ تاسو له توفیق د نیکو اعمالو مونځ کور کې هم چې کوم دی په خپلو زنانه ته هم وایي، خپلو ماشومان ته هم دا ماشومان ځان سره چې کوم پوهېږي ښه چې په پلیتای ملتای نه پوهېږي نو هغه مه راولئ. چې کوم ماشوم پوهېږي چې دی پلار مور ته ګوري هغه کسې مونځ کوي کته بره کېږي، ځان سره عادت کوئ. دا ماشومان دی ته تربیت ورکوئ، په دې مونځ سره او سلام رواج جوړ کړئ. یقین وکړه د کور برکت ته
اوس راته یو سړي خبره کوله وی 10,000 تنخواه مې وایي هېڅ شی مې سمې نه خوړ چې 15 تاریخ پر راته یو پیسه به راسره وه وی تا راته وایي چې سورت الواقعه د ماښام لفظ وایه سهار سورت یاسین ماښام سورت واقعه وی قسم دی چې هغه مې شروع کړه نو وی میاشت ختم شي پیسې لا ما سره 10,000 بلا شي پرتي وی ما ته څه پته وه ما حضور پاک خو دروغ من دروغجن حضور پاک فرمایي څوک چې د ماښام نه پس سورت واقعه وایي که د 100 کسه ټبري کنه که هر سره ټبري کنه دی به الله د رزق تنګسیان نه خبرې رزق به د فراخ په لږ شي کې به الله ډېر برکت کوي سهار سورت یاسین وایه 15 منټه پې لګېږي 6 منټه پې لګېږي 10 منټه پې ولګوه خو صحیح په کلاره وایه ټول زړه د حاجت الله تعالی برابروي که په دغه ورځ مړ شهید به مري بل حدیث کې راځي 10 قرآن عمره ثواب دی سورت یاسین خامخا وایه چا قرآن ویلی ماښام نه پس سورت واقعه وایه هر څه کې به دې برکت کور کې به دې برکت وي کاروبار کې به دې برکت وي او که دنه کېدی شي د 313 فیر استغفار وایه خو دا ټولې وظیفې الهغې چې مونځ پابندۍ سره یې ګورې دا 3 کاره شو او څلورم دا چې کور ته کله ځې نو سلام اچوه ته دا ډیوټي وکړه په پابندۍ سره زه به نه بیا تپوس کوم که ستا هر څه بدن نه شو راسه ما پر منبر په ګډ ول خو کښېنه نه زه کومه نه ته کوې کم کسان په کور کې سلام کوي لږ دا شر کې چې پته ولګي تختیا وایي که تاسو شکایت کوئ چې ما سره پیسې نشته زما کار خراب دی بیا تاسو هسې چې کور ته ځې سلام کوه د سلام نه پس یو ځل درود شریف وایه او یو ځل قل هو الله احد حساب ما کړی 10 سکنډه به لګي یقین وکړه دا جیبونه به د پیسو نه غارئ ښه پوه شئ که نه تاسو پیسو باندې ډېر مین د خدای لپاره خو نه دې لپاره خو وایې که نه ته چې پیسې ستا جیبونه تش دي که نه نو زه کور ته ځم نه نو خو چې ته په پرېښه باندې شم کور ته چې ځئ نو سلام کوئ چې راځئ نو سلام کوئ خپل ماشومانو مونځ ته ګوره که ستا په کاروبار کې برکت رانغې ستا په عمر کې برکت رانغې ستا جنګونه جګړې ختم نه شوې ستا حسد او بغض ختم نه شو بیا وایه چې تا حافظ صاحب دروغ ویل الله تعالی دې موږ له عمل کول توفیق راکړي الله څه فرمایي فاذکروني اذکرکم تاسو ما یادوئ په اطاعت سره زه به تاسو یادوم په نعمتونو سره نبی اسلام فرمایي الله فرمایي څوک چې ما ځان له یادوي ځان له یادوم څوک چې ما مجلس کې یادوي زه د هغې نه غوره مجلس کې فرشتو مجلس کې یادوم څوک چې ما ته یو نږدې شو ته زه ته یو زراع نږدې شو ته کلاک نږدې کړم څوک ما ته پر ورځ منډه ورځم الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د معاشره کې امن او امان راولي په دې ملک کې الله امن او امان قائم کړي په دې ملک کې الله تعالی آرامي ارزاني راولي په دې ملک کې الله تعالی امن او امان په تمام دنیا کې د مسلمانانو اتفاق اتحاد خاص کر کم مجاهدین اسلام چې اعلان کلمات الله لپاره جنگي الله غیر فتح او غلبه ورکړي تاسو ما بل جمع وینو چې کم از کم دې خلکو ته دعاګانې کوي تا کم خلک د الله په لاره کې دي هغه جنگيږي آی په غرونو کې دي قسمه قسم چې کم دی سخت برداشت کوي چې موږ او تاسو که چېرې مالي عبادت او ورسره مالي امداد نشو کولی اتلی ورسره نشو کم از کم دعا خو کولی شو که نه دعا ورته کوئ کم خلک د الله په لاره کې تبلیغ په شکل دي که د علم په شکل کې دي که نور څوک د الله په لاره کې دی بل کار لپاره تللي وي حج عمرې تللي وي ټول ته دعاګانې موږ تاسو باندې لازم دي چې کولی نه شو چې کم از کم دعا خو ورته کوو که نه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین